الله الرحمن الرحیم. زه یاسین ظهور دلته نن بهادر آباد کې موجود یم. دلته واقع شوې ده چې د کلي دارونو د وجې په دې فوټو چې تاسو کتلی شئ دلته اور لګېدلی دی او د دې سړي دا دعوه ده چې ما څومره محکمې دي که هغه ریسکیو ده که هغه پولیس دی چې څومره محکمې دي هغې سره ما رابطه کړې ده هغې سره ما هغې ته ما کالونه کړي دي خو هغې ما له په ټایم باندې دي راغلي. زما دا کوم سامان چې کوم دی دا بچ کېدی شو خو که دوی ما له په وخت باندې راغلی وي خو د دې د غفلت د وجې زمونږ دلته ټول څومره سامان دی دا وسوځېدل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګري دا تقریبا په باندې 3 بجې وي. ټیک ده ما ته د دې تارونو نه چې کومه دی ما ته پته ونه لګېده دا د دې ګاونډي تارونه مو زما د بجلۍ تارونه مو صحیح ده. ما ته دا پته نه لګي چې دا کوم ځای نه اور ولګېد. زما د کیمرو ډي وي آر چې کومه دی هغه ما څه پایله لېږلی دی. ما د ګیره بایس سره د ټولو ادارو والا سره ما رابطه کړې. زما ټلیفون چا نه دی اوچت کړی صحیح ده. کله چې اور کوکمل دکان وسوځېدو نو ما د اوبو والا را دلته ما څه په 2 کیلومتره کې دي رتیب آباد کې چې کله دکان مکمل وسوځېدلی شو نو دوی ما راته دا چې کوم دی زما د ادارو نه ده مطالبه ده چې فوري چې د دې کومه ضرر ده دا ماته میلاو شي. دا چې کوم نقصان شوی دی کې پیسې وي یا کاغذونه وي دې کې 5 لک روپۍ نغدې وي 40 زره په دې بله ګله کې وي پیرونه او د ګاډو کاغذونه او تقریبا 35-40 لک روپو زما کوم آمدن چې دی دا سوی دی ټول ټیک ده. ما باقاعده کارونه کړي ما سره ریکارډ دي د یو دغه والا مال نه دی راغلی کله چې اور مړ شو نو دلته ما له اوبو والا رال دلته ما سره 600 دي شاته هغه خلک هم غریبانان دي. زه په خپله چې کوم دی زما دا ټوله سرمایه وه